أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. دا کلمه پاک د تلاوت نه پس زه ګران مشر مفتی واجد الرحمن صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او تاسو ته د دې صله رحمۍ په باره کې رڼا واچي او څو خبرې وکړي. مفتی واجد الرحمن صاحب. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلح خير. صدق الله العظيم. پدې غونډه کې چې کوم د جرګې ارکان دي او کم سپینګيري مشران د علاقې کم امزول او عام راغلي ملمانه مسلمانان رونه عزتمند زمونږ استاد یو خوش قسمتي ده چې الله پاک کوم کار ته خیر وای کم کار ته ښه کار وای په هغه ښه کار کې د خیر په کار کې الله پاک موږ تاسو راټول کړی او په یو داسې مجلس کې راجم یو چې کله دوه خښتې منګې او ځای کوو نو د هغې دپاره سیمټ او مساله پکاري چې کله دوه لرګي منګه یو ځای کوو نو د هغې دپاره میخ پکاري چې کله یو دوه لوټې په خپل منځ کې یو ځای کوو نو د هغې دپاره اوبه پکاري چې هغه خټه شي نو را یو ځای شي او چې کله دوه انسانان من خپل منځ کې را یو ځای کوو نو د هغې دپاره ښکلي اخلاق
نرم مزاج او په خپل منځ کې یو بل ته وګخ کته کول ژبه نرمول او تندې رون کول او نرم اخلاق هغه پکاري په خپل منځ کې یو بل ته معافي پکاري د یو بل سره روغ او جوړه پکاري نو د هغې په یو مجلس کې الله پاک موږ او تاسو راجمع کړي عزتمندو د دوانو جهانو سردار د الله پاک نازولی او نیازبین پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې ظلم او زیاته دا یو داسې دانه ده چې کله دا د یو انسان په بدن باندې راوخیږي او یو انسان ظالم شي نو یوازې په دنیا کې نه په دنیا کې هم د ده دپاره دا د پریشانۍ ذریعه جوړیږي او په آخرت کې هم د ده دپاره د پریشانۍ ذریعه جوړیږي الظلم ظلمات یوم القیامه په قیامت کې به ظلم دا به تیارې د پاسه تیاره تیارې د پاسه تیاره سو پړ که تیاره ده د قیامت په ورځ څه شی چې یو انسان ظالم شي ظلم یو داسې شی د عزتمندو چې دا د مسلمان عملونه نیک عملونه نفلونه ذکر تلاوت دا داسې خوري لکه اور چې وچ خشاک خوري لکه یو وږی څاروی چې ګیا خوري د هغې نه زیات په تیزۍ سره لکه اور چې دا ځنګل سیزي د دې نه زیات په تیزۍ سره ظلم د انسان نیک عملونه خوري او یو اوچت مثال به ته زه ووایم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د څلور واړو لوی لوی صحابه کرامو نه پس د مسلمانانو مشري اموي خاندان ته حواله شوه د 133 یا 136 هجری پورې د هغوی سره وه بیا د هغې نه پس عباسي خاندان ته حواله شوه او په عباسي خاندان کې یو ډیر نیک بادشاه او نیک بادشاه چې هغه به صرف د شپې تهجد په تهجد کې به هغه شپږ سپارې روزانه هره شپه هغه تلاوت کو نو تاسو وایئ چې یو بادشاه د شپې په تهجدو کې شپږ سپارې تلاوت کوي نو دی به د ده هغه نیکي به څومره غټه نیکي خو صرف یو کار پکې و چې ظلم زیاتی د هغه په بادشاهۍ کې کېدو د هغې ظلم زیاتی په وجه باندې چې کله هغه مړ شو او قبر کې کېښودو نو لا په جنازه په کټ کې جنازه پرته وه او په کفن کې دننه حرکت وشو نو زامن یې راپاڅېدل هغې کسانو ته وی عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په هغې کسانو کې ورسره نږدې ولاړو وی زمونږ پلار ژوندی دی دا پې صرف بېهوشي راغلی وه وی واپس یې را دې خوا کوي د قبر د خوا نه عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته وی نه نه زما بچیانو ورېرونو وی پلارم ژوندی نه دی خو وی ظلم تې شوی دی د هغې ظلم په وجه قبر ته لا رسېدلی نه دی په دې کټ کې پې د قبر عذاب شروع شو وی دا د قبر د عذاب حرکت دی دا کفن یې ځکه خوځي وی شا به یې زر دې قبر ته ور برابر کوي چې خپل ځای ته ورسي چې دا عذاب پې په دې قبر کې شي د قبر نه بره پې وی عذاب شروع کېدو واله دی صرف دا چې ظالم و بس د ظلم په وجه باندې په تهجدو کې به شپږ سپارې تلاوت کو هره شپه به د شپې په تهجدو کې شپږ سپارې تلاوت او نور ډیر شی او داسې عالمو زموږ استاد محترم مولانا طارق جمیل صاحب به فرمایل وی داسې عالم دا سړی او دونه احادیث مبارکه د قرآن آیاتونه ورته یادو وی چې زما او ستا په شان عالمان به د هغه په دې ترخ جیب کې پراته وو وی دومره لوی علم هم ورسره او دومره لوی نیک سړی خو یو خبره پکې وه ظالم د قبر عذاب ورته په کټ کې شروع شو عزتمند ظلم داسې خطرناک شی دی او پیغمبر علیه السلام یو دو درې څلور ګناهونه داسې ښودلي دي چې د هغې په وجه باندې په ژوند کې بې برکتي راځي د هغې په وجه باندې د میاشتو کارونه کلونو ته رسي د هغې په وجه باندې د 100 روپو کار په 1000 روپو کې هم نه پوره کېږي په ژوند کې بې برکتي راځي په هغې کې یو کار هغه ظلم د عزتمندو او دویم کار په هغې کې رشته داري پرېښودل او کټ کول دي چې کم سړی د رشتې خیال نه ساتي د هغه د ژوند نه برکت وځي او چې کم سړی ظالمي د هغه د ژوند نه برکت وځي ځکه خلک وایي د لیوني سپي ژوند کمي د ظالمانو انسانانو ژوند کمي عزتمندو ځکه الله پاک ولې د ژوند نه برکت اخلي او چې کم سړی د رشتې د ناتې د تعلق خیال نه ساتي د انسان د ژوند نه الله پاک برکت اخلي پیغمبر علیه السلام فرمایي د امام بخاري رحمت الله علیه روایت دی کو تاسو غواړئ چې زمونږ په ژوند کې دا قدمونه ډیر شي آثار قدمونو ته ویلی شي یعنی په ژوند کې برکت پیدا شي ګرځېدل هم ډیر شي تر ډیر وخته پورې په ځمکه ګرځو قدمونه هم په مخ د ځمکه ډیر شي نو یې صله رحمي کوئ رشته داري د رشته دارۍ خیال ساتئ ستاسو په ژوند کې به برکتونه
په ژوند کې برکت راځي په رشتہ دارۍ په خیال ساتلو سره او د ژوند نه برکت وځي د رشتہ دارۍ په خیال نه ساتلو سره. عزتمندو په مسلمانانو کې امن او امان دا د ظلم په ختمولو سره راځي. امن او امان دومره ضروری دی. یو د عبرت نه ډکه خبره ده چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه واله شو په دوه مخیزي چاړه باندې او شهادت ته یو ورځ دوه پاتې وي نو داغه نمخ کې شپږ لوی صحابه کرام هغه راجم کړل او ټول خلکو ته اعلان وکړو وې دا شپږ صحابه وې دا د ټول امت مشران دي. دا شپږ صحابه کرام با په یو کوټه کې کینی او فیصله به وکړي چې دوی څوک بادشاه کو هغه به بادشاہي. نو شپږ کسان دي په دوی کې خپل مېس کې په ذهن کې اختلاف هم راتلی شي چې درې کسان وایي چې دا او درې کسان وایي چې نه دا د بادشاه شي. نو بیا حضرت عمر رضی الله عنه فیصله وکړه وی کو سلور کسان یو طرف ته او دوه کسان بل طرف ته نو ظاهره خبره د سلورو به منل کیږي او کو درې کسان یو خو درې کسان بل خو نو وی چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ کوم طرف ته هغه کسانو خبره دی ومنل شي او وی کو 15 کسانو یو مقرر کو او یو صحابي پکې وی چې نه دا نه پلان کې دی بادشاہ شي د مسلمانانو مشر دی پلان کې شي امیر المؤمنین دی پلان کې شي. نو وی په دې 15 پسې هم تقریبا 1 لاکھ صحابه کرام په هغه ټیم کې ژوند دیو. نو په هغه کې به د اتیا لست یا زره په دې 15 پسې رواني خو په هغه یو پسې هم لست زره رواني. نو وی دا څه به وکړي چې اسنه دا شپږ وانه بهر ته روزي 15 اعلانو کې لکه پلان کې بادشاہ دی او دا یو پکې وایي چې نه زما رائے دا نه ده بلکې زه وایم چې پلان کې بادشاہ دی. نو د دې 15 پسې به خپل هغه اتیا لست یا زره ودرېږي خو په دې یو پسې هم دا لست زره ودرېږي. بیا به د مسلمانانو په خپل میس کې لانجه جوړه شي. نو وی د هغې د وجې نه حضرت عمر رضی الله عنه څه ووی وی کو 15 کسانو وی چې دا پلان کې به امیر المؤمنین شي او یو پکې اختلاف کو وی د هغه نه به په هغې بیټک کې دننه سر کټ کوي او بار ته به روزئ اعلان به وکړي. دومره لوی صحابه کرام چې په ټولو صحابه کرامو کې شپږ غټ مقرر کړل او په هغوی کې بالفرض والمحال داسې به نه خو کو یو صحابي په هغې کې اختلاف کو نو د هغه نه به دننه سر کټ کوي 15 به بار ته روزي هغه به اعلان وکړي چې پلان کې بادشاه دی. د هغې یو په وجه شر فساد جوړ نشي. شر فساد د مسلمانانو په منځ کې عزتمندو دې سره د مسلمانانو ژوند او د هغې نه برکتونه د هغې نه محبتونه دا وځي. نو د مسلمانانو په معاشره کې قرآن شریف چې کومه دی او احادیث مبارکه او شریعت او اسلام دا شر فساد نه خوښوي. دا په مسلمانانو کې خیر او ښېګړه خوښوي. نو عزتمندو دې وجې نه په خپل منځ کې جوړه او د یو بل سره د معافۍ ماحول جوړول. کم سړي چې معافي زده کړله کم سړي چې معاف کول زده کړل عزتمندو زر قسمه په دې خبره باندې خوړلی کیدی شي زر قسمه چې دا انسان به الله پاک شین او تر و تازه او خاد او آباد لري د نسلونه به الله پاک آباد لري. او چا چې معافي زده نه کړه د دې انسان به هم چې کوم دی نو سپیری او د خاندان به هم سپیری ولې د معافي نه ده زده کړې. معافي او داسې شی دی پیغمبر علیه السلام ته په قرآن پاک کې الله جل شانه فرمایي فبما رحمت من الله لنت لهم. دا الله پاک پتا باندې رحم دی نو ته د خپل امت د پاره نرمي. نو عالمان فرمایي دې خبرې ته په غور سره لږ سوچ پکار دی. فبما دا ما نه دی ما دا دونه غټ دی که نه چې بره لاړ شي نو د اسمان نه بره تلی دی او چې ښکته لاړ شي نو د ځمکې نه ښکته تلی دونه غټ رحم دی د الله پاک. فبما رحمت من الله ای زما پیغمبره تا باندې د الله پاک دومره لوی رحم دی چې د هغې رحم په غیږ کې دا ټوله دنیا راځېږي. د دې ټولې دنیا نه د باندې د الله پاک لوی رحم دی هغه دا چې ته د دې امت دپاره نرم چې په کوم امت کې نرمي پیدا شي په کوم سړي کې نرمي پیدا شي په کوم خاندان کې نرم مزاجي پیدا شي عزتمندو هلته بیا جوړ راځي. او چې په کوم ځای کې کله سختی پیدا شي په مزاج کې او بد اخلاقي پیدا شي عزتمندو هلته بیا توړ راځي. او اخلاق نرم مزاجي دا دومره لوی شی دی چې د چا اخلاق ښي هر څوک د هغه نه خوشحاله او څوک ترې خفه نه. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي ټوله ورځ د روجې ثواب ټوله شپه د تهجد او د نفلي عبادت ثواب دا دې سړي ته مفتو کې میلاویږي. دا سړی به د شپې ودی او فرشتې لګي عبادتونه وللی کی. دا سړی به ټوله ورځ خوراک او سکاک کوي فرشتې لګي روجه وللی کی. ولې د ده نه ټول خلک خوشحاله دی دا خوش اخلاقه انسان دی.
نو دی وجه نه عزتمندو د دوو کسانو په منځ کې جوړ راوستل. زه خو وایم چې د جرګمارو ته پکې په دې علاقه کې د خدای پاک حاجت هم رانوستلی کي چې زموږ د ټولو اخلاق داسې شي چې د یو نه زیاتې وشي او هغه ورشي هغه بل ته وایي چې یاره زما نه زیاتې وشو ما ته معافي وکړه. هغه ورته وایي چې ته دونه رالې بس ما د سار نه معاف کړې ته لا غرمه رالې چې ته په ما پسې په خپله رالې. زه خو وایم الله پاک دې په علاقه کې داسې یو ماحول پیدا کړي چې داسې ماحول پیدا شي چې جرګمارو ته پکې حاجت هم نه وي. د هغه زوم چې زوم یې هغه له لور له طلاق ورکو نو هغه پسې پیسې ورولېږلې وایي دا د جیب خرچه والا او وی لور له خو دې راله طلاق ورکړی دی خو ګورې تعلق را سره پرې نه دی زما خواله زه راځه. سم خیال دی چې ستا لور له او زما لور له خدای مکه زمونږ ستا زوم او زما زوم طلاق ورکي نو سم خیال دی د اینې نه موږ او د سر نه موږ تیر نه یو. هغه ورپسې د جیب خرچه ورولېږله وی دا واله د جیب خرچه او وی ګورې ما سره تعلق پرې نه دی زما خواله زه راځه ګورې زما خواله زه راځه ما سره تعلق پرې نه دی. ځکه خو الله پاک هغه ځای ورکو چې د حضرت عثمان رضی الله عنه سره په خوا کې د هغه قبر جوړ شو. د نن 21 کاله مخکې وفات شوی هغه د طارق جمیل صاحب استاد دی او مولانا طارق جمیل صاحب زما استاد دی. موږ د خپل استاد نه د هغه باره کې دا خبرې اورېدلې چې د هغه په شان اخلاق والا ما په خپل ژوند کې نه دی لیدلی. په ټوله دنیا کې د هغه په شان اخلاقي انسان وایي دا ما نه دی لیدلی. او عزتمندو په دې جرګه کې خو یو ناشنا کار بل شوی دی. په دې جرګه کې ما د دې جرګمانو نه واورېدل پوره تفصیل سره خو خبر نه یم خو په دې جرګه کې د بندني دغه چې کوم دی د تاڼې د هغې ایس ایچ او هغه هم پکې یو کردار ادا کړی. نو چې کله دا خلک هم په جرګو کې راشي او پولیس خلک نوکران خلک هغوی هم په دې کې ولګي عزتمندو د خلکو په جوړو راوستو کې بیا خو به دا ویم چې وهوه چې داسې خلک هم په دې کې راشي. زه وایم چې زه به هغه ته سلام وکړم په دې شا باندې به یې وټپوم او هر هغه کس چې هغه له خدای پاک یو د حکومت په اعتبار سره یو اتارټي ورکړي او هغه دا د مسلمانانو په منځ کې په جوړو کې استعمالوي هر هغه سړي ته زما سلام دی. هر هغه سړی هغه ته چې کوم دی زه د قرآن او د حدیث په رڼا کې ویم چې دی دومره لوی اجر او ثواب ګټي. یو دوه روایات د دې متعلق بیانول غواړم. د طبراني شریف روایت دی چې کم حاکم د حاکم به ته زه تفصیل ویم اے سی کم ڈی سی کم ایس ایچ او کم تانادار کم وزیر اعلی کم ایم پی اے کم ایم این اے کم ناظم کم چې یو سړی او هغه د حکومت د طرف نه یو اتارټي لري او هغه د حکومت سړی دغه خپله اتارټي هغه چې کوم دی په یو انصاف سره یو ورځ صرف استعمال کی نو د یوې ورځې انصاف د حاکم د پاره د یوې ورځې انصاف دا زما او ستا په شان د منځګزار سړي او د عبادت گزار سړي د 80 کالو د نفلي عبادت نه ډیر اجر لري. د 80 کالو نفلي عبادت او د یوې ورځې انصاف. نو دې وجه نه زه خو اکثر دا وایم چې دا د حکومت خلک او د اتارټي په لاس کې لرونکي خلک یو ایس ایچ او یو ایم این اے یو ایم پی اے یو اے سی یو ډي سی دا د یو غټ عالم نه دا د یو غټ بزرګ نه د یو غټ عبادت گزار نه ډیر لوی جنت ګټلی شي. خو که چېرته دا خبره د هغوی مخې ته راشي او هغوی په دې باندې عمل وکړي. یو د حکومت سړی د پیغمبر علیه السلام وینا ده د طبراني شریف حدیث دی یو ورځ په انصاف تیره کړي د 80 کالو د نفلي عبادت نه ډیر ثواب او ډیر اجر یې کېږي. عزتمندو څومره لویه خبره ده څومره لوی اجر دی په دې کې. او د حکومت خلک عزتمندو چې هغه کله په دې منځ کې راشي نو بیا کارم اسانېږي بیا کارم چې کوم دی نو اسان شي او د هغې برکتونه هغه به انشاءالله هغوی له د هغوی بچو له الله پاک ور نصیب کړي د هغوی نور خاندان خلکو له به الله پاک ور نصیب کړي. د دې دومره برکت دی چې کله یو سړی ظالم شي چې کله یو سړی بد اخلاقه شي د هغې اثرات هم په خاندان والو باندې کېږي او چې کله یو سړی په منځ کې جوړې راولي خوش اخلاقه شي والصلح خیر او د صلح کارونه کوي د هغې اثرات هم په خاندان والو باندې هغه اثرات چې کوم دی نو ښکاره کېږي. محمود غزنوي رحمه الله دا چې کوم دی یو ډېر منصف بادشاه تیر شوی دی. هغه یو پیره د شپې سم لاستو نو خوب وله ور نه راغی نو چاته وی چېرته ظلم شروع دی نو بار ته رووتو یو چکر یې وو چې کله واپس راغی نو بیا د هغې نه پس چې کومه دی خوب وله ور نه راغی بیا بار ته ووتو لږ لرې پورې لاړو په درېیم ځل چې بیا راغی سم لاستو خوب ته وتښتېدو نو لږ لرې لاړو چې لرې لاړو چې هلته یې وکتل یو وړوکی شان جومات و په هغې کې یو سړی ناست و جړلې دی ورغی وی بابا ولې جاړې هغه ورته وی زما سره یو ډېر لوی ظلم شروع دی. وی څه ظلم شروع دی؟ وی یو سړی راځي او هغه د شپې راشي درېیمه شپې ده او ما ته وایي چې زه د بادشاه د ترور زوی یم او وی زما د عزت سره لوبې شروع کړي ما د کور نه بار ته راوشړي. وی زه راشم دلته جومات کې الله ته جاړم. هغه ورته وی محمود غزنوي زه یم بادشاه زه یم
وې داسې وکړه چې سبا دا ټیم برته زه دلته په جومات کې ناست یم چې څنګه هغه سړی راشي فورا ماله ځان راورسوه په سبا باندې چې کوم څنګه سړی راغی او دی د کوره رویسو دا مظلوم دی راغی جومات ته محمود غزنوي رحمه الله فاتح سومنات هغه ورته په جومات کې په انتظار ناست توره په لاس چې څنګه راغی فورا ورسره روان شو چې کور ته ورغی ډیوه بله وه اول یې ډیوه مړه کړه د هغې نه پسې هغه سړی راونیو د هغه د ښځې سره ملاست و هلته هغه یې راونیو فورا یې ورته په سټ باندې چې کوم دی چاړه راښکله چې سر یې ولې جدا کړو ورته یې ویې دا ډیوه ولګوه چې ډیوه یې ولګوله وی الحمدلله دا یې وی او بیا یې ورته وی ویسکلو له اوبه راوړه چې اوبه یې وڅکلې نو هغه کس ورته وی ویجې عجیبه کار دی وکړو چې څنګه رالې ډیوه دې مړه کړه چې بیا دې ډیوه ولګوله بیا دې الحمدلله ووی بیا دې اوبه وغوښتې وی واوره ستا دې سوالونو جواب وی دا ډیوه مې ځکه مړه کړه چې تا ما ته بېګا وی چې دا سړی وایي چې زه د بادشاه د ترور زوی ما وی ما وی چې هسې نه په رښتیا زما د ترور زوی او زما پې چېرته زړه ونه سوځي وی دا ډیوه مې مړه کړه چې دا مخ یې زه وینینم او فورا پې دا توره راکاږم او دا سر تې جدا کړم وی ښه بیا دا ډیوه چې دې بله کړه الحمدلله دې ولې وی وی دا مې ځکه وی چې کله تا ډیوه بله کړه او ما دې سړي ته وکتل نو وی دا شکل زما د ترورزي نه دی وی ما په دې الحمدلله وی چې شکر دی زما د خاندان سړی زما د بادشاهۍ په وجه په چا باندې ظلم ونه کي وی دا زما هېڅ هم نه دی دا څوک پردی څوک دی دروغ یې ته ویلي وی دا اوبه دې ولې وغوښتې وی بېګا چې کله تا ما ته ووی چې ما سره ظلم کیږي وی ما قسم وخوړو او د دې دپاره مې دا خبره هم وکړله وی ما قسم وخوړو چې د الله پاک په لوی ذات مې د قسمي چې دې مظلوم له د دې مظلومیت بدله تر څو ما نه وي ورکړي د هغې پورې به یو ګوټ اوبه نه څکم یوه ډوڼۍ روټۍ به نه خورم وی ما د اوسه پورې نه روټۍ خوړلې نه مې اوبه څکلي وی تا ته خپل هغه بدله میلاو شوه د مظلومیت نه ته خلاص شوې وی د هغې نه پس مې دا په اول ځل باندې اوبه وڅکلې د ظلم هغه اثر چې کوم دی هغه دومره ښکاره کېږي عزتمندو او دا محمود غزنوي چې کله دا په قبر کې کېښودو د ده تقریبا 1000 کاله وشو او اوس یې 15 کاله مخکې انصاف یې کړی و انصاف یو ښایسته باچهي یې کړې وه خپل حکومت یې په انصاف کې استعمال کړی نو څه ورته میلاو شو 15 کاله مخکې په افغانستان کې په غزنه کې د ده قبر دی هغه قبر چې کومه دی هغې پرېوتو د باران د اوبو د وجې نه نو د غزنې خلک راجمع شو هغه قبر یې وله سماو نو چې خاورې ترې رالر کړلې چې ویې کتل هغه کم تابوت کې چې دی ښخ کړی هغه تابوت بالکل صحیح سالم پروت و کوم څه باندې چې شوې ده هغه به ته واورم چې تاسو ټولو ته پته ده چې د دوی د سعودیا نه دا لانجه را روانه وه هلته څه په حساب کتاب باندې وران شوي هغه خبره دلته راورسېده نو دلته مشرانو د ډېرو کوششونو نه پس خاص کر مندني سیچو صاحب معروف شاه بادشاه د هغه د کوششونو نه پس دا خبره موږ په دې ځای باندې ختمه کړه چې په دې کې موږ سره مشران دي چیرمن بادر صاحب او بادر یارجان کلی او اسماعیل صدر صاحب سور کمر او ایران سید ملنګ نو د دوی خبره په دې باندې وشوله چې هلته کوم حساب کتابو په سعودیا کې نو هغه د مشرانو په دې ډول خلاص کو چې د هغه ځای حساب کتاب دوی وکړو نو په مطبع شاکه باندې دوی 10 لک روپۍ کېښودې هغه 10 لک روپۍ به عجب خان کله ورکوي په هغې کې نیمې ورکړي دي او نیمې به 2 میاشتې پس یا 3 میاشتې پس هغه تاریخ موږ لیکلی هغې له به ورکوي باقي پاتې د عذر خبره ده نو عذر هم انشاءالله تیار دی عذر هم هغوی ورکړه دوی له خبره په دغه ځای باندې ختمه شوه زه اوس بادر الله ته خواست کوم چې هغه راشي او مختصر غوندې یو څو خبرې وکړي د دې موقع مناسب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د ټولو نه اول فریقینو ته په دې باندې مبارکباد ورکوم د عجب لالا او متبر شاه جي صاحب د هغه کشرانو ته ټولو ته زه پرزونې د دې خبرې وړاندې کوم او د جرګې والا کم مشران چې دي اسماعیل حاجي ګل باچا بادر یارجان کلی او زمونږه د جرګه کې خو لکه نه دی خو زه به دا ویم چې دا ټول کوششونه څنګه چې مولانا صاحب ویلي
چې دا خلک منځ ته راشي انشاءالله زموږ به ټولې مسلې حل کېږي. د مندڼي SHO معروف شاه باچا چې دا کوششونه ډېر د هغه پکې د هغې نه پس بیا نورو مشرانو خبره اخیستې ده. نو زه دا د خپلو مشرانو ته دا خبره کوم چې معروف شاه باچا کم کردار ادا کړ نو هغه خپله ذمهواري انشاءالله پوره کړه. زه دا ټول سپینګیري مشران چې دا کم خلک مخې ته ناست دی مشران دا ډېر قیمتي خلک دی. څنګه چې SHO معروف شاه باچا د خپلې تاڼې ذمهوار دی دغه شانته هر سړی هر مشر د خپل کلي د خپلې علاقې د خپلې محلې د خپل کور ذمهواري دې اوچته کړي. مولانا صاحب خبره وکړه چې کوم ځای کې ورانه خبره راځي انسانان چې کوم ځای کې اوسېږي ورانې لازمي راځي. خو د مشرانو لکه څنګه چې مولانا صاحب ویل انشاءالله زموږ دپاره به د ټولو مشرانو دپاره او د مسلمانانو دپاره به دا یو د خوشحالۍ او د بهانې خبره انشاءالله په دې باندې به موږ خدای پاک بخي چې یو سړی د زړه نه راپاڅي په محله کې په کور کې په علاقه کې په وطن کې چې کوم ځای پورې د اواز رسي او دی د جرګې کردار ادا کړي. ضروري نه ده ملګرو چې یو سړي دي خامخا عمر زیاتي یو ماشوم راپاڅي او د دوو کسانو جوړښت د دوو مسلمانانو کور جوړ کړي. نو زه به دا ووایم چې هغه ته به خدای پاک خپل اجر ملاوي. زه د جرګې مشرانو ته او دې راتلونکو خلکو ته دا کم خلک چې راغلي دي زه به دا دوام کوم انشاءالله چې دا هر قدم دی خدای پاک په تله د نیکۍ کې واچوي او دا کم مشران چې چا پکې هلې ځلې کړي دي او چا دا خبره را جوړه کړله د هغوی دې خدای پاک اجر دې الله پاک ورکړي او SHO مندني معروف شاه باچا له دې خدای پاک د دې عوضونه ورکړي. او زه د دې راتلونکو خلکو د مشرانو او د معتبر شاه حاجي صاحب د عجب لالا او د دې ټولو راتلونکو مشرانو شکریه ادا کوم چې په دې ښایسته محفل کې چې دا د سولې محفل دی او دې له رالل الله پاک دې خوشحاله او آباد ساتي. خبره لږه مختصر کوو د دې لپاره چې د خلکو کارونه دي SHO صاحب هم ناست دی د هغه په سر هم ډېرې ذمهوارۍ دي. خو ملګرو خپله ذمهواري هر سړی وګڼئ او دا خدمت چې کوم دی دا هر سړی د ځان نه والی د بل خدمت په دې شکل باندې وکړئ چې په هر ځای کې ورانه وه جګړه وه د هغې مخنیوی وکړئ. ځکه دا وړې وړې خبرې موږ ولیدې چې داسې ځای ته ورسېدي چې بیا سړی راستنېدی نه شي. نو زموږ به همدا انشاءالله کوششونه د دې ټولو مشرانو نه دا تمه کوم چې هر سړی د خپل کلي د خپلې محلې د خپل وطن دپاره یو د خیر سوچ وکړئ. ستاسو ډېره زیاته مهرباني ډېره مهرباني. زه اوس خپل مشرانو ته خواست کوم چې دا کم کسان دي چې دا غیږ په غیږ کې د عجب لالا کورنۍ دې دې ځای له راشي او د معتبر شاه اکا کورنۍ دې دې ځای له راشي چې غیږ په غیږ شي د هغې نه پس به سردار ګل مولوي صاحب اجتماعي دعا کوي نو بیا به خبره برخاست کوو. کم کسان دي د عجب لالا زامن دي یونیورسټي د هغه دې دلته راشي او د معتبر شاه اکا کسان دي هغه دې هم راشي. احکامات چې موږ په هغې باندې عمل وکړو. زما وروڼو دا قرآن مجید دا زموږ استاد دپاره د هدایت کتاب دی.
په دې کې الله پاک ډېر لوی واقعات ذکر کړي دي تاسو مشهوره واقعه ده د حضرت یوسف علیه السلام چې تقریبا 3 پاو کې الله بیان کړی ده داغه مقصد څه دی تاسو واقعه یاد ده چې حضرت یوسف علیه السلام رونو کې ته وګورځو او یو قسم لا قتل کو او هغه یوسف علیه السلام دی مصر ته او ډېر سخت په تیریږي الله ولا بادشاہي ور کوي بیا هغه رول راځي هغه ته کینی او هغه ته محتاج کیږي هغه الله بادشاہي ور کړل او چې بیا کله هغه الله قوت او طاقت ورکو رول کمزوري دي دشمنان دي او مخامخ ورته ودرېږي بیا ته سوي لا تسریب علیکم اليوم اے زمارونو تاسو زه د سره ملامت کوم نه معافي بیل شه دي یو خلک ته ما معاف کړي او تا د ما د خپل حق معاف کنا تسریب دې ته نه وي لا تسریب علیکم اليوم اے زمارونو تاسو ما سره ارس کړی دي خو د الله د رضا لپاره سکوما د تاسو ما ملامت کوم نه بیا زمارونو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا چې موږ امتیان یو په مکه مکرمه کې تاسو قتل نبی علیہ السلام دیار لس کاله څومره تکلیف تیر کو په هجرت مجبوره کو اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم لس کاله پس فاتحانه شکل کې د بادشاہ په شکل کې راځي مکه مکرمه ته او ټول کافرانو غونډيږي او لچيږي یو ډېر لوی hebat دي او نبی علیہ السلام ځان ته مخاطب کوي او ته وځه تاسو رسول سلوکو ناخله خاموش شو وځه تاسو رسول سلوکو یو کس پکې پاسې دوی ته وي ته د خ سړی زوی او ستا خاندان خدمتستان نه خطا وقوقو نبی علیہ السلام وتسوي وذ بتاو سر نه یوسف علیہ السلام کې سلوکم نو لا تسریب علیکم اليوم نو الله دې موږ له پدې باندې عمل کو توفیق راکړي زمانو او دا جرګمار چې کوم دي الله دې په عمرونو کې خیر او برکت واچي او دا ډېر لوی د ثواب کار دې موږ متوجه خبر او کړل علماء لیکي کتابونه لیکلي دي الله دې موږ ټول تاسو بار حج لبوزي و چې یو سړی حج لاړ شي او طوافونه کوي دا ډېر ثواب دی او کتابونه لیکي چې یو سړی الته طوافونه کوي او دلته جرګمار ګرځي یو تسوال او بل ته دو کورونه روغي و د دې ثواب ته ډېر دی چا ثواب د دې ثواب ته ډېر دی دینه پته لګي چې صلح کې څونه خیر دي زمارونو نو موږ ټول له پکار دي چې یاره څونه مشران دي او کشران دي چې په کوم ځای کې جګړه ده او خلک خپه دي په هر طریقې سره موږ له پکار دي چې عالمان هم راپاسي او هم راپاسي او دا د دنیا د الګ ژوند دا د خوشاله ژوند جوړ کو دا خپل پیسې په خپل بچو لګو تعلیمونه پیو کو قلم لاس کې ورکو د دې په ځای چې موږ ټوپک کوتک ورکو هغه خپل پیسې زه او به عدالت کې شینده او کار بدینه کیږي نو زما دې ټول ورونو ته دا خواص دې جرګې ته او دعا کوم چې الله دې ورونو ورکی او الله دې موږ ټول سي مسلمانان جوړ کړي نور زمانو ټیم پوره دې دعا وکړه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء واحدا لا إله إلا أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير يا الله يا رحمن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دعاوك يا العالمین په دې جرګه کې چې کوم جرګمار دي او کوم مدعیان دي یو بل ته وغخته کړل خدا دا روغه دا صلح فائدار وګرځي د دې کلی دا معاشره لپاره یا الله خوشگوار وګرځي یا الله دې مشران لا ډیر عزتونه ورکي ډیر عمرونه ورکي یا العالمین په بچو خوشاله او نصیب کې الله موږ باندې رحم وکي کرم وکي یا الله دې طرفینو دا بغضونه حسدونه په مینه محبت باندې بدل کې الله موږ مسلمانان یو موږ صحیح مسلمانان جوړ کې لکه څنګه چې قران وی انما المؤمنون اخوه اے الله وی تاسو رونه یې نو موږ ټول رونه یا الله موږ رونه کې زموږ دا بغضونه دا کینه حسدونه پر وروله باندې او دوستانه او محبت باندې بدل کې الله موږ باندې رحم وکي یا الله اتفاق او اتحاد نصیب کې یا الله د عذابونو مساته د ملک ته دعا وکي خصوصا د خپل ملک ته زموږ د عمل د اسلام او قلاده ډیر خطرات دي وته اندرونی او بیرونی یا الله دې حفاظت وکي د عمل خدای په ډیر قربانو جوړ شوی دی د دې مثال په شان زموږ د کور دی الله دا نورانی لکه څنګه سړي کور رانشي کنه به کور شي د عمل زمون کور دی د خصوصي دواګانې کوي الله زموږ د ملک حفاظت وکي اندرونی حفاظت وکي بیرونی حفاظت وکي حکمرانان چې کوم دي خدای پاکه دغه رحم او ترس پیدا کړي یا الله باندې رحم او کرم وکي یا الله دا سونه مرګ راغلي دي خپلوان رشدار الله
ته ول عزتونه ورکې ته ول خوشاله ورکې الله داسې موقع به امر اول موږ ټول ورونه کې او یا الله دا جرګه چې کومه دا کامیاب کړم دا روغه او دا صلح دا پر ولا باندې بدل کې او قائم دائم آمین ثم آمین رحمتک بسم الله الرحمن الرحیم جی مشتاق علم ساسر ور تاسو قربا 400 د جرنالست سره حاضر يم ګرانو کتونکو نن راغلی ما شمالي اشناګر سپلمې علاقې ته اریجن سره بالکل نږدې ده دلته راغلم دلته یو دوه فریقانو ترمنځ د دښمنۍ صلح وشوله دې کې چې کوم د کلي علاقې مشران هم ډېرې هلې ځلې وکړې ناظم ګل باچا صاحب داسې نور مشران بادر بای چې کوم دی هغه په کې ډېر ښه کردار ادا کو او بل سایډ ته چې کوم دی ایس ایچ او معروف خان تانه مندني دوی په کې ډېر رول ادا کو دوی نه پوښتنه کو چې دوی دې روغ ته په نظر ګوري او مطلب دا کم اقدام دی اوچت کو دې باره کې دوی شوی السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم کله چې دا مسله تانې تراله نو یو هغه د روټین خبرې د دوه فریقینو په منځ کې بدی کې خبره داسې وه چې لکه یو طرف ته د یو فریق لور بل کور کې ناسته وه نو هغه انساني همدردي وه د معاشرې دغه نو په هغې وجه باندې موږ په دې کې هغه سرکاري کار مو کو خو بل طرف ته موږ دې له د روغې جوړې خبرې م شروع کړه چې هغه خدای پاک کامیاب یې کړه او نن ته وینې چې دا خلک دلته غیږ په غیږه شو یو بل سره ناست دي الله دې دې ده روغه چې ده دا خانداني دا تعلقات چې دي دغه شانتې قایم دایم ساتي او امید دره بلې چې دا به انشاءالله چې آینده دپاره څه میسج ورکوئ کوم د کلي علاقې مشران یو داسې مسایل په دې کلي علاقو کې مطلب ایس ایچ اوګان صاحبان خو ډېر بدل شوي دي خو داسې اقدام چرې هم دې علاقې ته نه دی شوی لکه ستاسو غونډه کې چې کم اقدام تاسو اوچت کو دې خلکو ته دې مشرانو ته دې علاقې خلکو ته داسې شخړې په دې کلیو کې نو دوی دپاره څه میسج ورکوئ څه پیغام ورکوئ لاول خو مهرباني چې تا دا ووایې چې مخکې خلک تېر شوي دي خو چا داسې څه اقدام نه دی کړی څه یو مسله راشي نو لاول زه فریقینو ته وایم که تاسو په جرګې په ذریعه یا د کلي علاقې د رسم و رواج په ذریعه به خپله مسله حل کوئ نو موږ ولې څه ټایم ورکو څه دغه ورکو چې هغې دوران کې دي د خپله مسله حل کړي ادروایز که کله هغوی ناکامه شي نو لکه موږ بیا دغه کوو خو بهرحال کوشش دا کوو چې معاشرې نه فساد ختم شي جنګ جګړه ختم شي د هغې وجې دپاره او د خلکو ته څه ریلیف میلاو شي ځکه چې زموږ عدالت ریلیف ورکوي خو په هغې کې ټایم ډېر زیات لګي د خلکو پیسې ضایع کېږي ټایم ضایع کېږي زموږ ټایم ضایع کېږي نو د هغې دپاره موږ لومبي اپشن کې دي ته د جرګې مشوره ورکوو چې تاسو پکې دوه فریقه دوه مشران کېنوئ او دا خپله مسله چې کوم ده د جرګې په ذریعه باندې حل کړي دوی نه پوښتنه کوو چې دوی دې باره کې السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ الله ناظم صاحب د روغې ته په کم نظر ګورئ او مطلب دا څنګه هم دا سوچ راغلی چې دا خو ډېر وخت دښمني دا څومره ټایم و تقریبا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مشتاق وروره ستاسو ډېره مننه چې تاسو دلته زموږ د علاقې ته راغلي او تاسو د پروګرام کې شرکت وکړو د هغې ډېره مننه باقي د دې خبرې تقریبا 3 کاله وشو د سعودیا نه دا مسله را روانه وه هلته څه په بزنس کاوه خپل منځ کې کاروبار یو نو هغې په وجه باندې هلته څه جګړه کړې وه هغه خبره دلته راغله پاکستان ته نو کشیدګي ډېره زیاته شوې وه دوی خپل منځ کې حالات ډېر خراب شوي په دې کې مخکې هم ډېر کوششونه کړي خو زه د خپل تانه مندني ایس ایچ او معروف شاه باچا ډېره شکریا ادا کوم چې هغه موږ سره دې کې ډېر کومک وکړو ډېره مرستې راسره وکړله او د هغه په واسطت باندې دا خبره راغونډه شوه او موږ ته هم بیا غاړه کېښوده نو خبره ډېره ښه طریقه باندې ښایسته دواړو ومنله او د دواړو فریقینو ډېره شکریا ادا کوو ستاسو هم ډېره مننه د راتلو یو جهان مننه جی دا راته ووایي چې دې کې څه مرګ جواب لاسته دغه شوي دي دې کې یو بل باندې پیرونه شوي زخمیان پکې شوي خو د مرګ خبره پکې لا نه ورغلې خدای دې پکې نه راولي او دې وخت کې بس حالات ډېر نور خراب شوي د علاقې د مشران چې کوم دي بادر چرمن او بادر لاله یارجان کلی ایران سید ملنګ زه په خپله باندې راغونډ شولو دا سوچ موږ چې دا خبره نور پاتې شي نو حالات ډېر خرابېږي نو په دې وجه باندې الله پاک مهربانه شو د مدیانو په زړونو باندې الله پاک د رحم وت وکړو موږ ته مایله شو چې تاسو څه وکړل نو موږ دغه فیصله وکړه کوم چې خلکو وزم کې خو او هغه لپاره 10 لک روپۍ کې خو دې هغه باندې دواړه مطمئن شو او راضي شو ډېره مننه جی ثانک یو